بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. د مانما د روح الله امیر جمعیت علماء اسلام ذل کرم. زه د ټولو عوامو د خواصو په خدمت کې د عرض کوم چې کرونا وایرس دا یو حقیقت دی، خو په ملک کې په دنیا کې د دغه په حواله سره دوی رائے پیش کیږي. بعض خلک یې د بعض رائے دغه دی چې دا د الله طرف نه عذاب دی، دا خبرم ټیک کیدای شي، اور بعض یې سنا د کفارو سازش ده. نو کدی کفارو سازش وي هم نو کافر هم مونږ باندې الله مسلط کړي دي په دې حواله سره. مونږ قرآن مجید کې یایو فنصرنا علی القوم الکافرین، دعا غواړو د کافرو په حواله سره. کدی کفارو سازش وي هم بیا مونږ ته په دغه شي کې الله طرف ته توجه کول پکار دي، الله نه مدد غوښتل پکار دي. د انسان لویه تکیه څه کوم دی هغه د رب العالمین ذات دی. د سره دویمه خبره دا ده چې د حکومت طرف نه او د هیلث طرف نه د کرونا وایرس په حواله سره څومره احتیاطي تدابیر دي، د هغو مونږ ته مکمل طور پر په هغو باندې عمل کول پکار دی، اور هغه څومره احتیاطي تدابیر دي هغه فالو کول پکار دي. مثلا ماسک شو، لاسونه وینځل شو، خپل مابین کې فاصله کول شو، سانیټایزر، مختلف مساجدونه کلینې وبسي، د مسجد کمرې په ځای باندې بهر برنډې کې مونځ وکړی شي. مختلف هغه وخت په وخت علما کرامو هم بیان کړي دي، مونږ د هغو مکمل تایید کوو، اور په دغه شي کې تاسو حکومت سره اور هیلث سره برپور تعاون وکړو. اور دریمه خبره ده چې د کرونا وایرس په حواله سره څومره خلک متاثرین دي، چونکه پاکستان یو غریب ملک دی اور یو مشکل وخت باندې دا روان دی چې د پاکستان معیشت هم هغه شانته نه دی. د هغې باوجود د مونږ هسپتالونو کې چې کوم سهولیات دي هغه هم دومره مونږ ته نه دي مهیا، خو هغې باوجود په دغې حوالې سره د مونږ ډاکټر څه کومه طبقه دی هغو لویه قرباني ورکړه، هغو شپه ورځ یوه کړې دی د کرونا وایرس په حوالې سره د مریضانو چې کوم خدمت کوي د هغې هم انشاءالله العزیز مونږ شکریا ادا کوو. زه د ټولو عوامو په خدمت کې دا عرض کوم چې د کرونا وایرس په حوالې سره مونږ متفق شو، مونږ یوه خوله شو اور الله طرف ته متوجه شو، نو انشاءالله العزیز دغه وبا به الله رب العزت مونږ نه لرې کوي. جزاک الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.